بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. زما قابل قدر عزتمند اوریدونکو تاسو ته معلومه ده نن د اتوار ورځ ده. زمونږ دارالفتاء والقضاء پېښور نه اسلامي او فقهي پروګرام نشر کیږي. زه عبدالواحد دارالفتاء والقضاء پېښور نه تاسو ته مخاطب یم. موږ سره د دې دارالفتاء والقضاء مشر ګران او رئیس حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی سبغوی موجود دي او بس تاسو د سوالونو جوابات ان شاء الله درکې. تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شریک شئ او په دې پروګرام کې چې کني شاوالي دارالفتاء والقضاء پېښور دا پیج موږ سره چې کني دا لایک کوي موږ سره په دې پروګرام کې شریک شئ او اسلامي او فقهي تپوسونه کوي. تاسو سره ان شاء الله جواب ملاويږي. نو اوس موږ دا دې پروګرام آغاز کوو مفتی سي محترم نه او زمونږ دا دارالفتاء والقضاء چې کوم نمبر دی پی ټي سی ایل نمبر دی باندې تاسو موږ سره رابطه کوئ 091 دا زمونږ پی ټي سی ایل نمبر دی او کمنټس کې هم چې کنه تاسو موږ سره په دې کې شرکت کوئ او دې کې ان شاء الله تاسو راغه اسلامي او جوابات ملاويږي. مفتی سي محترم جی دا نجم ثاقب صاحب د قرق نه دی تاسو کې چې هلک خپل خزه ته وایي چې کته مور پلور کور ته لاړې نو ته چې کنه طلاق کوي نو دې چې کله مور او پلار په دې کور باندې داخله شي نو دې سره کم طلاق واقع کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. که یو سړی خپل خزه ته وایي چې کته مور او پلار کړه لاړې په ما باندې طلاق مطلق یې وایي یا ورته وایي چې کته فلانګي سره په موبایل خبرې وکړي په ما باندې طلاق یا ورته وایي چې هر یو دا کار دی چې وکړه په ما باندې طلاق دا مطلق وایي. دا ور سره نه وایي چې په یو طلاق یا په دوه طلاق یا په درې طلاق صرف یې وایي چې په ما باندې طلاق او د ښځې دا کار وکړو نو د باندې طلاق رجعي راځي. دا سړی واپس رجوع کولی شي. البته که چا خپل ښځې ته ووایي چې کته دا کار وکړو یا د مور کره لاړې په ما باندې په درې طلاقو باندې طلاق نو بیا داسې شو که کار یې وکړو په درې طلاقو طلاق کېږي نو بیا خپل سړي ته واپس نشي راتلی. عدت نه بعد به بل سړي سره نکاح کوي. ستاسو جواب وشو چې فقط مطلق یې دا وایي چې په ما باندې به طلاق نو دې نه یو طلاق مراد دی. ښه که د نیت د درې طلاقونو کړی که نه په صریح کې نیت ته اعتبار نشته هم یو طلاق مراد دی او طلاق رجعي دی نه ثبتي واپس خپل ښځې ته رجوع کولی شي. جزاک الله. مفتی سي محترم دا نجم ثاقب صاحب دا بل سوال دی چې یوټیوب باندې سړی اسلامي او ښې ویډیوګانې ورکړي دا دې پیسې اخیستل څنګه دي؟ یوټیوب باندې فیسبوک باندې چې ښې ویډیوګانې پې څوک نه ورکوي غلطې ویډیوګانې پې ورکوي فحاشي پې خوري په دې کې خو قسمه شک و شبهه د چا نشته چې پیسې پې ګټي. په ګناه باندې پیسې ګټل حرام. دویمه دا خبره که څوک وایي چې زه خو نیک ویډیوګانې ورکوم په یوټیوب باندې په چینل باندې وروستو بیا یوټیوب والا ماته مونیټایز یې کوم ماله په اشتهاراتو باندې پیسې راکوي نو هغه اشتهارات اگر چې غیر اسلامي وي اکثر نو بیا په پیسې ګټل اشتهاراتو باندې هم چې مونیټایز یې کې جواز نه لري. ثواب درته ملويږي چې ښه ویډیوګانې شیر کوي او ویډیو خلکو ته ورکوي نو دې باندې ثواب ملويږي. ګټه خو ته ملويږي د روپو د پیسو ګټو ته احتراز وکړه او صرف ثواب طرف ته کوشش وکړه. اکرام الله بجوړی وایي چې مدرسې طلبه کرام وکالت چې محتمم کوي او زکات روپۍ قبلوي بیا هغه په تنخواه کې ورکولی شي. اکرام الله بجوړي صاحب چې کله محتمم صاحب د زکات روپۍ قبولوي نو دا محتمم خو غریب وي چې غریب نه د زکات پیسې نشي قبولولی. قبولیت لپاره به غریب طلبه کرام به قبولوي. زکات پیسې چې کله څوک راوړي محتمم صاحب ته نو کدی غریب نه وي نو یو غریب طلبه کرام به راولي په هغې به یې قبولي کړي. ښه نو بیا دا طلبه کرامو یا داسې کولی شي زکات پیسې ځان سره والي او په طلبه کرامو غریبانانو باندې خرچ کړي په خوراک کې یا کپړې پې وکړي نو ډایرکټ چې دی والي او بیا په تنخې پې ورکوي دا جایز نه دی. نو ځکه خو چې کله تاسو مدرسې کې چندا ورکوئ نو که زکات پیسې نو محتمم صاحب ته وایي دا د زکات پیسې دي
نو علا بلا به گردن مولا بیا ګناهګار دی چې پاره طریقه استعمالي، خو لیکن هغې ته وایه چې دا د زکات پیسې دي یا عامه صدقه. اکثر خو په مدرسو کې د دې څه اهتمام خو مونږ ته نه ښکاري، مونږ ته خو داسې لیدلي نه چې په مدرسو کې محتممینو دا قبض دپاره طلبه کرام ساتلي وي، بیا هغې باندې دا هیله کوي. داسې خو نشته. که زکات پیسې راځي که صدقې پیسې راځي بس ځان ته یې وهي، خپل ځان ته تنخواه ورکوي، محتمم مدرسینو له تنخې پې ورکوي، بلډینګ پې جوړوي. نو پکار دا دي چې دیني مدرسې محتممین د دې اهتمام وکړي. نوره چې کومه فاونډیشن دی هغه خو د دې اهتمام نه کوي. زکات پیسې راځي څوک پې پل جوړوي، څوک پې څه کوي، څوک پې څه کوي، هغه خو هغې سره خو زمونږ ګیله نشته. خو علما کرام طلبه کرام په مدرسو کې محتممین د دې اهتمام دی کوي. مستقل د دې دپاره په دفتر کې یوه شعبه جوړه کړي چې زکات پیسو چې کومه طریقه علما کرامو لیکلې ده په هغې د قبولوي او بیا دی په هغه مدرسو کې په هر مد کې چې استعمالوي دی. هیله د جواز دپاره ورته جوړوي که نه. محترم صاحب ته چې کم خلک د زکات پیسې رو کرام الله بجوړي صاحب ته هم مسئلې طرف ته مونږ توجه راواړوله. که زمونږ اواز کم محتممین اوري نو الله رضا دی پر د دې ګناه نه ځان بچ کړي. زکات پیسو چې څه کومه طریقه علما کرامو لیکله په دې طریقه د قبض کوي چې خلکو زکات نه خرابېږي. بعضو مدرسې کې خو سره طلبه کرام اوسي نه، مقیم پکې اوسي نه، غریب طلبه کرام، نو هغه ته خلک زکات پیسې ورکوي، هغه په بلډینګ جوړوي یا تنخې پې ورکوي، نو هغو زکات نه کوي. دې ته هم سوچ وکړي. کومې مدرسو کې چې غریب طلبه کرام اوسي نه، لنګر پکې نه وي، هغو ته د زکات پیسې مه ورکوي، نورې پیسې ورکوي. مجید خان فیضاني طالب وایي چې سوال دندې لیکلی، مجید خان وایي چې مفتی صاحب نامعلوم قضا المنځونو ګرځولو طریقه څنګه ده؟ چې معلوم درته نه چې هر څومره لمنځونه به مانه قضا شوي، نو یو تحري به وکړې، سوچ به وکړې، غور به وکړې چې ګویا که تا نه 500 کالو لمنځونه قضا شوي دي، 500 کالو سوچ به وکړې، نو هغه سوچ مطابقه به بیا نصاب ولیکې، هر لمونځ سره به لمونځ ګرځوې، قضا بیا راګرځوې. که په ژوند کې دې راوګرځول خو الله به دې انشاءالله معاف کړي، که نه مړ شوې تا ترتیب جوړ کړی ځان سره دې په ډایرۍ کې لیکلي چې مثلا 15 کاله لمنځونه رانه پاتې شوي دي، وروستو به ستا ورثه چې دي هغه ستا ډایري وګوري چې زمونږ پلار نه 15 کالونو لمنځونو پاتې شوي وو، نو 3 کاله یې راوګرځول بیا مړ شو، 2 کاله پې پاتې دي، نو هغه به فدیه ورکړي، الله به دې معاف کړي. ډایرۍ کې ولیکه، یوه تحري وکړه، سوچ وکړه، نو هغې مطابقه لمنځو جی وهابیان وایي چې قضایي لمنځونو بیا ګرځولی نه شي. نبي علیه صلات وسلام خپل منځونه نه دي ګرځولي جنګ خندق کې. وهابیان خلک ګمراه کوي. بعض مونږ ته وایي د خپل زمونږه پیج چې دی خلکو کې شیر کوئ، خلکو ته یې رسوئ، د مسایل شیر کوئ، خلک ګمراه کوي. صریح حدیث دي، آیتونه دي چې اهل حدیث ته انکار کوي او په نورو خلکو د فتوی د منکرین حدیث لګي. وهابیان په خپله د زرګونو حدیثونه انکار کوي. احناف مسلک داسې دی که نه چې هغه احناف تطبیق کوي، حدیث حمل تطبیق په دې باندې پوهېږي، پرېږدي نه حدیث، او اهل حدیث چې کوم دي په یو باندې عمل کوي او 3 حدیثونه چې د انکار کوي. مکمل منکرین حدیث او خلکو باندې فتوی د منکرین حدیث لګي. مجید خان صاحب امید دی چې طلب جواب ملو شي. خان خټک وایي چې بینک ملازم کی تنخواہ کیسی اردو میں؟ خان خٹک بینک ملازم کی تنخواہ کیسی اردو میں جواب دے. اچھا، تمام تر بینک جو پاکستان میں رائج ہے ان میں سودی نظام نافذ ہے، بغیر سود کے چل نہیں سکتے. لہٰذا سودی نظام میں، سودی بینکاری میں کسی بھی قسم کا ملازم ہو، اگرچہ وہ چوکیدار ہو یا اکاؤنٹنٹ ہو، کلرک ہو، منیجر ہو، وہ بینک میں ملازمت کرتا ہے، گویا کہ سود کے کام میں وہ تعاون کر رہا ہے. تو گناہ کے کام میں اگر کوئی تعاون کرے اور پیسے لے، تنخواہ لے، تو یہ اجرت لینا ان کے لیے حرام ہے. قرآن میں اللہ فرماتے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو اس کے مصداق بینک میں تنخواہ لینے والی کی تنخواہ حلال نہیں. البتہ اگر
कोई बैंक में मुलाजिम है और बच्चों के लिए बस वही तनख्वाह है, तो उलमा किराम ने लिखा है कि इस बैंक की जो मुलाजिमत है इसको छोड़ना नहीं जब तक कि आपको दूसरी जगह कोई अच्छी सी मुलाजिमत न मिले। हलाल कारोबार के अगर बंदोबस्त हो जाए तो इसको छोड़ देना चाहिए, पहले छोड़ना नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल गुर्बत की वजह से साइल बन जाए, फ़कीर बन जाए। तो लिहाजा अगर कोई बैंक में लगा हुआ है, मुलाजिम है, तो उसको चाहिए कि फ़िलहाल न छोड़े, लेकिन कोशिश करे, इरादा करे, कोशिश करे कि हलाल रिज़्क़ अल्लाह ताला मुयस्सर करे तो मैं इंशाअल्लाह बैंक की नौकरी छोड़ दूँ। अच्छा, बैंक मुलाजिम तनख्वाह जवाब मग मुफ्ती से अस्सलाम वालेकुम। लुक़मान शिनवारी, हम सऊदी अरब में है, यहाँ नमाज 12:30 बजे होता है, आया हम भी इसी टाइम पढ़ा करें? और असर का 3:30 बजे, आया हमारे लिए क्या हुक्म है? खा लुक़मान शिनवरी साहब द सऊदी ना सिर्फ और सिर्फ ताज कम सवाल रा ले गले दा सवालूना खुमुंग तो पर टेलीफोन बने खलक रा लीगी खुदा हम और सरा वही चे मकाम मखसूतन वाला पयोज है बांधे कई सऊदी के जमुंगल मुंस कीगी ना 15 वक्त मंजूना पर 15 वक्तों बांधे फ़र्ज इद सोलता काना तालम किताब मौकूता कता मकाम जमा उकड़ा चा सरा हम बलियान सरा नुआगा दे मकाम टेम ला तिरशिविनी दे मखसूतन मुंस कई नुस्तावर सरा मखसूतन की मकाम दे वर सरा की ला तल्फीक वाला चिका मसला दा शिकल यो इमाम पसे कला बल इमाम पसे नन जमुंगा पा मुइनुल क़ुज़ात के दा सबक थे कदा कला दा प्रोग्राम ख़त्म शी अगेना बाद बैन इंशाअल्लाह 10 मिनट जमुंग मुइनुल क़ुज़ात सबक हुई नु पदे के बेलग मुंग तफसील हुई पदे के यो इमाम मसले बांधे कला कला बल इमाम मसले तज़ी सा हुक्म दे दा तल्फीक वेलश हाँ दे मसला बनन दा सबक जमुंग नंदा दे मुइनुल क़ुज़ात के इंशाअल्लाह खोस्ता मस्पखीना मजदिगर च कम दिस तरसो पर अहनाफ पट वक़ बाने दाखिल शवी नहीं दो यो घंटा मख की कई दा यो घंटा और सबर का है दो मजदिगर अलमुंजू की सऊदी के नुतब यो घंटा बाद मजदिगर अलमुंज का खा मख की दिन की अहनाफ पनिस बने कम वक़ दाखिल शी बागी वक़ के बलमुंज का है 12:30 बजे खुस्ता मस्पखीन अलमुंज की 12:30 और मजदिगर यो घंटा मख की कई देत लग इंतज़ार का और मखाम वसतन पयोज है बांधे कई नु मखाम और सरका मखसूतन पखपल वक़ बांधे कवा उम्मीद दे जवाब अदर तमिल शवी लुक़मान शिनवरी से खूब में बर्फ़ी काना कैसा है दाद खुशहाल खबर दा अल्लाह बाग खुशहाली दर नसीब की इंशाअल्लाह लुक़मान से खूब के बर्फ़ी खोड़ा दिया स्ता सुकोर की अस्ता तब अल्लाह पाक खुशहाली नसीब। अबू उसामा माशाअल्लाह सलाम अलैकुम जी मुफ्ती साहब ज़मार और मुफ्ती शाकिरुल्लाह हक़ानी इदारों वाला सरा बंदे दे रहाया दा पर वरला द दुआगानो दरख्वास्त कौम या अल्लाह दे उस अबू उसामा रोर च दे मुफ्ती शाकिरुल्लाह हक़ानी साहब चे बनशवे दे अल्लाह पाक तेरा अखलास की अबू उसामा से तासु दा दे एहतमाम को वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 500 ज़ला वरस के वाया नूर अखलास पशी हदीस के रगली कना नबी अलैहि सलातु वसलाम त मोर प्लार राग च जमुंग जोए बंदी दे नागो वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ज़िक्र वर्क नु दा सालिम व गनिम रागे जेन लर अखलास व गनीमत ये जान सर रा नु तासु दा दे एहतमाम को कना अबू उसामा से वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम द चाचे पक्कायत की भी पजेल की सूखवी या कमजे के बनवी नो मोरो प्लार वो रसा दे वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम डेर वही 500 वाला पेरे खुद वरस शपा की वही देना ज्यादा थे वही 500 पेरे दे खामा खाओ नो इंशाअल्लाह औ कम चे द कैदी दे कागज ता आवाज रस या गादे हम वही मोरो प्लार दे वही रूना खोइंदे दे वही खजा दे वही नो इंशाअल्लाह बची दे वही नो जर तरजरा बर अखलास सालिम व गनिम बराशी दा दे कैदियानो दा पर वजीफा दा सो कैदी या गा सो को चे इदारों के बनवी नो इंशाअल्लाह चे डेर जर बे अल्लाह पाक सालिम व गनिम रावली दा बिया कट कवा दा टेमी नोट का दा सवाल कैदियानो दा पर का मसला जिक्र दा बिल वीडियो हम शेयर के अब्दुल्ला अफरीदी वही चे मलगर अस्सलाम वालेकुम लाइव शेयर के जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला अजर दर की चे तासो खल्को त तरगीब वर्कवई चे दा लाइव शेयर के खल्को त वरसवई देना कमेंट्स के खपल मसाइल रा ले गए हर मसला चे आगा दे हर जो शोबे सर ताल्लुक हुई तासो जैन की भी नो मुंग त कमेंट्स के रा ले गए चे खल्को तरस तासो त बस आप मिलेवी की मुंग त वो मिलेवी की इंशाअल्लाह खल्को जैन साजी बाम की जी जज़ाकल्लाह मुफ्ती मुहतरम दा अब्दुल्ला दारे ने दे वही चे
الله په قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونږ سړی د ګناه نه منع کوي. نو چې کوم سړی مونږ کوي بیا هم چې کنه ګناه نه منع کېږي نه، نو د دې مونږ څه حکم دی؟ او مقصد د مسلې دا دی چې الله په قرآن کې فرمایي چې لمونځ خو هغه دی چې تا د ګناه نه ماني کی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. فحشاء او منکر دنه خو وړه ګناونه مراد دي، غټ ګناونه مراد دي. اوس هر یو سړی لمونځ هم کوي او وړه ګناونه کوي، څوک ورسره غټ ګناونه کوي، نو دا خو لمونځ د دوی نه قبولېږي. دا معنا جواب دا دی چې اکمال ته لمونځ نه رسي، کمال ته نه رسي. ښه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. چې څوک لمونځ کوي خو ورسره ګناه هم ورته کېږي، وړه ګناونه غټ. دا معنا چې د لمونځ شوی دی، فرض یې غاړې نه سقط شوی دی، خو د لمونځ کمال ته نه دی رسېدلی. سوچ وکړه چې لمونځ قبولیږي، قبولیت ته هله رسي چې ستا واجبات، فرایض، مستحب دی، سنت څومره دي د دې پابندي وکړي، نو لمونځ خو دې وشو، لمونځ دې کامل شو، خو کمال ته نه دی رسېدلی. کمال ته به هله راسي چې تا ګناونه نه مني. په دې ځان پوهوه. یو سړی حرام خور دی، حرام خوري، لمونځ کوي، خو د لمونځ داسې اهتمام کوي چې فرض پکې ادا کوي، سنت پکې ادا کوي، واجب صحیح طریقې سره چې کم لمونځ طریقه ده په هغې ادا کوي. د لمونځ غته رسي، یعنې کامل شو، لمونځ یې پوره شو، قبول دی. خو د لمونځ یې د کمال ته به هله رسي چې دی حرام خوري پرېږدوي. نو دارنګې که څوک ګناهونه کوي او لمونځ کوي، د لمونځ د قبولیږي چې صحیح اهتمام یې کوي، خو کمال ته به هله رسي چې دی ګناهونه پرېږدي. داسې لمونځ د جوړ شي چې ګناهونه دی وړه هم پرېږدي، غټ پرې پوه شي چې لمونځ یې کمال ته ورسېد. مسله باندې سر خلاص شو. جی رضوان خان وایي چې مفتي صاحب د شونډې نه لاندې چې کومه لږه غوندې ویښته دي، دا ګیره ده، وړه ګیره ده که نه، دا به نه کټ کوې. ښه دا به پرېږدې. ارد ګرد زیاتي ویښته به ورسره وهې، خو دا وړه ګیره چې مونږ ورته وایو د ګیرې نه له شونډې نه لاندې وړه ګیره، دا هم د ګیرې حکم لري. ښه وړه ګیره چې ورته ویلی شي، ګیرې بچی څوک ورته وایي، څوک ورته وړه ګیره وایي، خو دا شونډې نه لاندې چې ویښته دي دا به د ګیرې سره پرېږدې، دې ته به څه نه وایه. ارد ګرد چې زیاتي وي، خولې ته راځي یا هغه وها، خو داسې راپرېږده ګیره باندې چې ګیرې سره یو ځای لوی شي، دا د ګیرې حکم لري. مجید خان وایي چې مفتي صاحب یو خراب عادت مې دی چې کله په ټینشن کې هم د ګیرې نه ویښته وباسم، د دې ګناه شته او که نه؟ مجید خانه ګناه خو بالکل شته چې ته په ټینشن کې شې نو ګناه کار باندې شروع. خلک وایي چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، چې ټینشن کې وي او ته په ګیرې مبارکې نه ویښته وباسې، ګناهګارېږي. خو دا عادت پرېږده. سوره اخلاص سحر او ماښام لمونځ نه بعد 10 پېرې وایه د غلط عادتونو نه به الله. چې کوم سړی وي د غلط عادت کې مبتلا انشاءالله مې دې منې کړي، نو هغې دپاره وظیفه دا ده چې سوره اخلاص دې سر پېرې سهار 10 پېرې، سحر لمونځ نه بعد لمونځ ورته شرط دی، او ماښام لمونځ نه بعد 10 پېرې سورة الاخلاص قل هو الله دې وایي چې کم غلط عادت کې مبتلا یي، عادت یې وي، نو هغې نه به الله پاک منې کړي. نو دارنګې که ته د ګیر ویښتو غلط عادت دی یا بل یو داسې غلط عادت دی چې ته وایې چې دې نه زه منې شم، معاشرې کې بد ښکاره، نو بیا ته سوره اخلاص سهار او ماښام 10 پېرې وایه، دا دې دپاره وظیفه شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب نن سبا کمزور موزی دی مسا کیږي که نه؟ قاری شفیع الله صدیقی نه، کمزورې موزی چې دي له چای نه ولا په دې باندې خو کیږي، خو چې کمې جورابي دي چې هغه په ربړونو باندې تړلې شوي جورابي دي، په هغو باندې نه کیږي، چې په هغې کې 3 شرطونه نه پوره کېږي. چې اوبو کې واچوئ نو اوبه ورنه دننه کېږي، مسه پې نه کېږي. چې د ربړونه ترې وباسئ نو په خپو باندې نه ودرېږي، پلاستیک چې ترې وباسئ نو مسه پې نه کېږي. خپو کې چې واچوئ داسې روان شي، په کاڼو کې تللی نه شي، مسحه پې نه کېږي. موزې هغه دي چې هغه باندې ته کله روان شي نو هېڅ کسې نه مخصوصه مزل پې کولی شي. دویمه خبره دا ده چې موزې هغه دي چې اوبو کې درنه ډوبې شي نو اوبه د خپو ته نه پرېږدي. دریم قسم دا دی چې موزې هغه دي چې هغې کې داسې پلاستیکونه یا داسې صحرا پکې نه وي لګېدلې چې هغه ترې لرې کې بیا نه ودرېږي، بس په هر حال کې په خپو باندې ودرېږي، کلکې وي، ډبلې وي. امید دی چې د موزې چې کوم شرایط دي په هغې باندې پوه شوې چې دا شرایط پکې وي، دا موزې دي چې دا پکې نه وي نو جرابې دي، بیا پې مسحه نه کېږي، دې نه ځان وساته. رشید خان وایي خات په موضوع باندې د مسحه په موضوع باندې کېږي، په جرابو باندې قطعا نه کېږي. په دې باندې ښکلی تحقیق کړی یو پنجپیری عالم دی
انوار الحق شیخ انور الحق صاحب غالبا په نیټ باندې شته شیخ انور الحق پنځ پیرای دی هغه په خپل تحقیق کړی دی چې په موضوع باندې مسح کیږي او په جرابو باندې نه کیږي بلکې هغه تحدي یعنی یو چیلنج کړی دی تر اوسه پورې وهابیانو غیر مقلدینو قبول کړی نه دی و یو حدیث څوک ماته راوړي صحیح چې په جرابو باندې مسح کی نو 1,00,000 روپۍ به ورکم چندا به ورته وکم نو هغه شیخ صاحب په دې ډېر خپل تحقیق کړی اگر چې پنځ پیری دی شیخ انور الحق صاحب که څوک وایي چې زه په موضوع باندې او په جرابو باندې تحقیق ګورم په نیټ باندې نو شیخ انور الحق صاحب دی راوړی او دا پنځ پیری نو دا خپل تحقیق په کړی دی خو دې پسې دی رشید خان صاحب السلام علیکم مفتی صاحب چې په مسجد کې فی سبیل الله او په پتلو کې په بوتلو کې پراتی وي د څښلو دپاره آیا هغه ګاډي ته وړی شي که بالکل چې کمې اوبه په مسجدونو کې پرتې د څښلو دپاره رشید خان صاحب نو هغه بالکل خپله هم څښلی شي ګاډي کې کېښودلی شي چې وروستو بیا وڅکې خپلې دیرې ته یې راوړلی شي څښلو دپاره چې راوړي خو داسې نه شي کولی چې یوسې ستنجې پکه یا پې غسل کا یا پې بل کار کوي څښلو دپاره مسجد نه بهر هم استعمالولی شي جومات کې دننه هم استعمالولی شي دا خلکو دې دپاره ایښي چې خلک یې وڅکي ښه نو ته یې په ګاډي کې څکي ګاډي نه بهر څکي په مسجد کې ستا دپاره جایز دی رشید خان صاحب الله پاک دې مسافر روڼه سرا دی رشید خان صاحب سنم و غنم خپل وطن ته راوړي ثواب دی الله خپل وطن کې وکړي کاروبار دی الله نصیب کړي خورشید حسرت وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب په سعودي کې د جمعې په ورځ وخت داخل نوي کسان سنت کوي او کله چې وخت داخل شي نو د خطبې اذان شروع شي زه په خپله په اذان کې دننه سنت کوم چې دا به صحیح وي که نه اذان په وخت کې خورشید حضرت صاحب سنت مه کوم اذان چې کله د خطبې دپاره شروع شي نو سنت بیا نه کېږي ته سنت پرېږده خطبه واوره او فرض وکړه بیا هغې نه بعد د سنت چې پاتې شوي د خو وروستو یې وکړه که نه کنی د سره یې مه کوه چې وخت در سره نشته خو اذان په وخت کې مه کوه او چې وخت داخل شوي نه مه یې کوه پوه شوې که نه سعودي کې چې اذان نه مخکې خلک سنت کوي دا سنت د دوی نه کېږي سنت او وخت داخل نه وي نو مه یې کوه او چې کله تا ته سنتو موقع نه میلویږي د جمعې په ورځ باندې نو فرضو نه بعد بیا وروستو سنت وکړه او که د هغې موقع درته نه میلېږي بالکل یې مه کوه ګنهګار پې نه یې ښه خو داسې مه کوه چې اذان په وخت کې کوې نو اذان په وخت کې دې نه کړي یا اذان نه مخکې کوې چې وخت داخل نه خورشید حضرت صاحب الله پاک ته خپل وطن ته سنم و غنم راولي عبدالرحمن وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب درود ابراهیمی دوا حصې دي دواړه ویل یو درود حسابیږي یا جدا جدا دي مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا یو درود دی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بل درود دی چې دا دواړه دی ویلې دا درود ابراهیمی چې مونږ په لمونځ کې وایو دا یو درود نه دی بلکې دوا درودونه دي دوا درودونو ثواب به درته ملویږي جی سوال دی جزاک الله مفتی سے محترم د عبدالله ملګری تپوس کوي چې جمعې پر ورځ باندې زنانه به څه وخت لمونځ کوي بعضې خلک وایي چې د جمع نه مخکې دوی لمونځ نه کېږي هم سوال دی جمعې په ورځ باندې تاسو اورېدلي چې زنانهو لمونځ د جمعې لمونځ نه مخکې نه کېږي غلط مو اورېدلي زنانهو دپاره جمعې لمونځ نشته ده په زنانهو باندې نو زنانه خو به خپل پنځه وختي د ماسپښین لمونځ کوي نو چې کله بانګ وویلی شي وخت داخل شي نو زنانه خپل لمونځ ادا کولی شي که لمونځ مسجد کې جمع شوي او که نه زنانه خپل لمونځ ادا کولی شي بهتره دا دی چې زنانه چې کله اذان وویلی شي په اول وخت کې دی په اول وخت کې دی لمونځ کوي ځکه دوی باندې جمع شته نه چې انتظار ورته کوي نو په اول وخت کې لمونځ کوله دوی دپاره بهتر دی کله جمعي په چا باندې سړو باندې هغه به د جمع انتظار کوي هغو دپاره بهتر دا دی چې جمع انتظار وکړي دوی ته انتظار نه دی پکار دوی د څه کوي او زنانه چې کله وخت داخل شي نو خپل لمونځ دی وکړي دوی باندې جمعې حکم نشته جمعې لمونځ پې نشته جی خراب ده که نمبر ورته ووایه زمونږ د پی ټي سی نمبر دی دې باندې هم تاسو ټلیفون کولی شئ او د کمنټس کې لاندې هم لیکلی دی 091 32 664
کوم ټلیفون باندې مونږ ته سوال راشي 091 52 30 664 هغې جواب مونږ اول ورکو او بیا چې کمنټس کې نو هغه په دویم نمبر ورکو خو تاسو ته مونږ بیا خواست کوو چې تاسو د پر صدقه جریه دا ده چې په دې تاسو نه پیسې خرڅ کیږي نو په وخت خرڅ کیږي تاسو دا پروګرام په نیټ باندې چې پروګرامونه ګورئ نو زموږ دینی پروګرام د مسایلو ولا خامخا ګورئ اورئ او بل ته یې رسوئ کوشش دا کوئ چې نورو ته یې ورسوئ غلط پروګرامونه چې شیر نه کوئ ګورئ ما وخت ضایع کیږي که چېرته انسان د غلط شولې نو بیا بل چاته ما شیر کوه ما یې لایک کوه ما یې شیر کوه کني په دې ګناه جریه کې به ته مبتلا یې مړ چې شي مرګ نه بعد به د غلط پروګرامونه د شیر کړي مرګ نه بعد به هم ګناه درته رسي نو دې نه اجتناب وکړه ښه مرګ پته نه لګي چې کله دینی پروګرامونه چې دي دینی مسایل چې دي هغه خپل فیسبوک نه زیات شیر کوو خلکو ته یې ورسو خو زیات نه زیات مسایل را لګئ چې ستاسو په وجه باندې مونږ جواب ورکړو خلکو ته فایده ورسي فایده به تاسو د پر صدقه جریه وي جی تاسو سره څه سوال شته مولوي صاحب ته مفتی صاحب دغه وایي نوید اقبال په بجلی بل باندې لیټ په پړې ورکول په سود کې راځي په بجلی بل باندې لاتې پړې زه څه لیکلي نوید اقبال څه لیکلي په بجلی بل باندې لیټ فیس کا یاد آیا چې لیټ فیس ورکای دا سود کې راځي او بالکل راځي چې لیټ شي بیا وروسته جرمانه دا ګناهګاري ته مجبورای نه ورکای ګناهګار دی په حکومت خورشید خسرت وایي چې مفتی صاحب په آخره کې چې کله دعا کوي مونږ پکې خصوصي یاد کوي اوس په دې یاد کو بیا به یاد کو چې الله پاک دې ستاسو ایمان خورشید خسرت سے سلامت کی الله دې دنیا آخرت عزتونه نصیب کی الله دې زړه مرادونه پورا کی الله پاک ته خپل غیب خزانونه ستاسو امداد وکړي ټول مسافرو دې الله امداد وکړي جزاک الله مفتی صاحب محترم دا زمونږ دارالفتاح ملګری دې تپوس کوي چې ملګری تپوس کوي چې خانه کعبه شریفه کې د امام نه مخکې څوک ودرېږي نو هغه مونځ ادا کېږي او که نه خانه کعبه کې نه خانه کعبه کې نه چې خانه کعبه کې د ښځې سره سړي سره ښځه په یو لاین کې ودرېږي نو نه د سړي لمونځ کېږي نه د ښځې کېږي د امام نه چې مخکې وي دی خانه کعبه شریفه کې دی چې امام کم سړی چې د امام نه مخکې ودرېږي خو دلته کې طریقه یې داسې جوړه کړې څوک امام نه مخکې نشي ودرېدی ښه هغه په داسې طریقې امام ودرېږي داسې دی که چېرته ودرېدی که خانه کعبه کې که مسجد کې امام نه مخکې شي لمونځ دې نه کړي خو په خانه کعبه کې ترتیب داسې جوړ کړی چې امام نه مخکې څوک ودرېدلی نه شي هغه صفونه ورته خالي کړي مونږ هم ته تللي یو الله دې مونږ ټول بیا بوځي دعا وکړو چې یا الله مونږ بیا عمرې ته حج دپاره قبول کړي تاسو وایئ چې امین خو هلته ترتیب دا دی چې هغه د خانه کعبې کې د امام نه مخکې څوک ودرېدلی نه شي هلته پولیس ولې نه کېږي بیا که څوک ودرېده بیا یې نه کېږي نه هغې ته پولیس ولاړي که نه هغه صف مخامخ ته امام ته هغه ځای خالي کړی هغه یې ودرولي ورته پناهګاه حمید خټک وایي چې مفتی صاحب لیډیز پارک میں نماز ادا کرنا کیسے بالکل زنانه کولی شي که لیډیز پارک کې لمونځ کوي ټولې زنانه نو دوی چې وخت پوره شي لمانځه خپل لمونځ دې کوي لیډیز پارک کې هېڅ قسم قباحت پکې نشته لمونځ دې نه پرېږدي زنانه په لیډیز پارک په روډ باندې هر ځای کې لمونځ کولی شي په خپل چې کم فرایض دي هغې اهتمام دې وکړي پردې هغې مطابق دې کوي په لیډیز پارک کې خو ټولې زنانه نو لمونځ کولی شي لمونځ دې نه پرېږدي مفتی صاحب د سهار سنت چې سړی کوي جمع ولاړه وي د دې تفصیل لږ سهار چې کله سنت دي جمع ولاړی دا سنت ته ادا کولی شي ځکه چې د سهار سنتو بیا د احنافو په نسبت باندې دوباره بیا قضایي نشته ها البته که ته سهار سنت کوې دلته جمع درنه ځي نو جمع ډېره ضروري ده سنت پرېږده بیا او که جمع درنه نه ځي جمع سلام ته ورتللی رسېدلی شي امام ته اتحیات ته رسېدلی شي اخري رکعت ته رسېدلی شي نو بیا یو طرف ته سنت وکړه سنت مه پرېږده بیا هغې نه بعد امام سره ودرېږه او په نورو لمنځونو کې خو که سنت دیني کړي سنت پرېږده رستو کېږي د سهار ولا سنت بیا نه کېږي السلام علیکم مفتی صاحب محترم ناسمت الله دې پهله السلام علیکم مفتی یو سرکاري ملازم معلم القرآن وایي چې ملک یا افسر ته کاټ ورکول یا په خپل ځای باندې بل سړی عوضي لګول مجبورۍ په وجه او ډیوټي ځان دپاره کول شرعي حکم څه دی عصمت الله صاحب دا ډېره اهمه مسله ده
د مسالې په باره کې به لږ تفصیل واورئ. د عصمت الله وایي چې ځینې ځایونو کې حکومت ته خلک پیسې ورکوي چې ماله دا نوکري راکړه. ځینې ځای کې خلک نوکر شوي خپله نوکرۍ په ځای باندې بل سړي له نوکري ورکړي، یا بل سړي له نه ورکوي، ډیوټي په بل سړي باندې کوي، نیمه تنخواه ورکوي یا څومره تنخواه ورکوي. د دې څه حکم دې کې تفصیل واور. یو خو دا دی چې حکومت یا یو کس دی چې هغه د چا نه ډیوټي اخلي، یا پبلک سکول دی مثلا پرنسپل دی چا نه ډیوټي اخلي، هغه ته ووایي چې خامخا به ته ما سره ډیوټي کوې، په تا مې اعتماد دی. صحیح دی که نه؟ نو بیا ته بل باندې ډیوټي نشي کولی، ښه دا جایز نه دی. یو دا دی چې تا ته کمپني یا پرنسپل وایي چې دا پیریډونه دی اخله، که په خپله یې اخلي که په بل چا باندې اخلي، دا ټیم ډکوه. یا کم مضمون مې درکړی دا سر ته ورسوه، که په خپله یې رسوې که په بل چا یې رسوې، نو په ده وخت کې ته بل څوک نیولی شي. تا خپله هم څه شی په اجاره باندې مستجار او اجیر او بل چې کم تر ونیسي بل اجیر نیولی شي. ښه نو بل نوکر ځان دپاره نیولی شي په اجاره باندې چې هغه ته پیسې ومني چې دومره پیسې به درکوم، زما په ځای باندې ته په سکول کې پړهیي کوه یا دا ډیوټي کوه. چې مشر او مالک یا د کمپنۍ یا د حکومت والا مشر په دې باندې نه خفه کیږي، هغه وایي چې کار دې سر ته ورسوه چې په هر چا باندې یې کوې، نو بیا پکې ګناه نشته. ګناه پکې حاله ده چې تا مشر وایي چې ما په تا باندې اعتماد کړی، ته به یې دا سر ته رسوې، بیا بل څوک نشي راوستلی. یو بله مسله دا ده چې په ځینو علاقو کې د ماسټران چې دي هغه خپله نه ځي، چا ته نیمې پیسې ومني چې زه 15,000 روپۍ درکوم زما په ځای باندې سکولونو ته ځه، نو په هغه کې به دې مسلې ته ګورو چې هلته حکومت والا په دې باندې چې کومه ډیو وغیره دی په دې خفه کېږي او که نه که خفه کېږي پټه یې کوې نو ګناه ده، که په ښکاره دا کار کوې نو ګناه پکې نشته. بله مسله دا ده چې خپله نوکري بل چا له ورکړې او پیسې ته والې، حقوق مجرده کې دا راځي. ښه نو دا نشي کولی. عوضي چې په خپله نه بلکل ځان خپل نوکرۍ نه بهر وباسي، پیسې چا نه والې خپل نوم کټ کې. او تقي عثماني صاحب جدید معاشي مسائل کې لیکلي دي چې بل مذهب غیر باندې فتوا ورکولی شي چې دې ته خپل حق چاته ورکوې که نه، مجرد حق ستا کېږي، کوټه ستا ده، دا کوټه په بل چا باندې خرڅولی شي، نو جواز صورت یې هم شته. که څوک خپله کوټه خپله نوکري په چا باندې خرڅ کړي نو تقي عثماني صاحب د دې جواز صورت هم لیکلی. جی نوکري ستا کېږي، ستا ځمکه ده، څه وجه ده، خو ته یې بل چا له ورکوې، پیسې ته والې، خپل حق پرېږدی. یا بل دکانداران دي که نه، چا نه دکان ونیسي نو خپله د دکان بل چا له پرېږدي، حقوق مجرده ده، حق د دی چې دی کښېني په دکان، خو دی بل له ورکوي، په هغې باندې پیسې اخیستلی شي. تقي عثماني صاحب د جواز فتوا په دې باندې ورکړې ده. محمد سعید افریدي وایي چې السلام علیکم مفتي صاحب محترم، زما دشمني ده، ما ته دعا وکړئ، زه قري صاحب یم، ډېر پریشان یم، زه څه وظیفه راکړې. محمد سعید افریدي صاحب د زړه نه دعا کوو چې الله پاک دې د بدي په صلح باندې بدله کړي. او بله دا وظیفه وایه چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. د لمونځ نه بعد 3 وارې وایه، نو امید دې ستا دا دشمني به ختمه شي، الله پاک به په زړه کې رحم واشي، تا سره به صلح وکړي انشاءالله. همونږ دعا کوو چې هر چا دشمني د الله دې دشمنی ختمی کی. मुफ्ती साहब क्या आदमी सुन्नत के बाल के लिए क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं? रशीद खान साहब او کنه استعمالولی شي که یو سړی دی د زناو په شان باندې کریم استعمالوي د ویښتو زیر ناف لاندې لرې کوي نو لرې کولی شي. بهتر دا دی چې په لاس باندې دی وباسي، ښه په لاس باندې یا په څه شي باندې نوسي باندې دی وباسي. د ویښتو د زیر ناف وباسلو ډېر بهتر دی، سنت دا دی، ثواب په دې کې ډېر دی چې وباسي دا به ختم شي مکمل به یو ورځ څو ورځې یو 2 کاله پس کې مکمل ختم شي. او بلیډ باندې صفا کولی شي، کریم باندې صفا کولی شي. بهتر دا دی چې وباسئ، وباسلو کې تکلیف یو 2 ورځې یو ځل 2 ځلې بیا تکلیف ختم شي، سړی ور سره بالت شي. ښه وایه جی سوال جزاک الله. مفتي صاحب محترم دا ملګری سوال کوي چې یو سړی د مسلمان خولې ته کنځلې کوي تنکیح الحمیدیه او جی د دې څه حکم دی او عام معاشره کې دا عادت د خلکو جوړ شوی دی. د سوال دا وکړو چې بعض خلک او زنانه اکثر او خلک
کنځلې کوي مسلمانانو ته، نو په دې مسله باندې خو هر سړی پوه دی، په دا مسله خو هر سړی پوهېږي چې سباب المسلم فسق، چې مسلمان ته کنځلې کول څه شی دي؟ فسق دی، او حلال ګڼل بیا خو کفر دی. خو لیکن دی وایي چې خاص څوک د سړي خولې ته کنځل کوي چې وایي د خولې کې دې متیازې وکړم، زنانه زیاته تر وایي چې د خوله دې وچې کړم، د کار پکې وکړم، غلط کار وکړي. کنځلې کول خاص خولې ته کول، نو دا حمیدي لیکلي دي چې دا خو بالکل کفر دی. مسلمان ته مطلق کنځلې کولو فسق دی، ګناه دی. خو زنانه اکثر کوي یا د ځینې خلک کوي، او دا اکثر خولې ته کوي چې دا خوله دې وتې کړم، یا د خوله کې وړه بول وکړم، غټ بول وکړم، پیشاب وکړم. نو دی وایي چې دا خو لویه ګناه ده. دا اول جلد دی الفتاوی حمیدیه، اول جلد راواله. نو مسلمان ته کنځلې مطلق کول دا خو ګناه دی، خو لیکن د خولې نه ځان وساتئ، زنانه پوهې کړئ چې خولې ته کنځلې مه کوه. ځینې خلک بالکل خولې ته کنځلې کوي چې خولې کې دې متیازې وکړم، وایي خوله دې وتې کړم، نو دا بدرت چې وایي نو د دپاره دا جایز نه دي. دا فتوا چا لیکلي؟ فتوا حمیدیه لیکلي دي، ابن عابدین. دلته کې عبارت ته اوس پکې راوړي سب المؤمن کم ځای کې لیکلی شي؟ نه دلته عبارت ته خپل دلته چېرته داسې لیکلی شي؟ کټ شوې ده؟ بیا سوال وکړئ، شروع ده. دلته خو به یې که نه، هلته خو به کار کوي که نه، هلته خو سیګنل شته پوره دي، نن چې هلته غږ شي وای فای سیګنل شي هغه در غواړي بیا ووایي خیر مسله چې بیا ووایي بیا کار څه ښه بیا ووایي خلک فلانه اکثر د خولې ته کوي زنانه هم زیاتې کوي او سړي هم کوي بند شو که څه دا څه مصیبت دی آن آف یې کا کنه دغه وای فای پکې آن آف کا چې راشي نو بل هغه هم په لګولي که نه په دې خو هم بله هم لګولي وای فای دلته هم کار نه دا پروګرام به سر نه خو نه شو دلته پکې راغلو صحیح ښه تاسو لږ موږ ته ویلی شئ چې دا کار کوي یا نه کوي تاسو خپل کمنټس کې چا سوال نه پاتې شوي زر زر به هغه ووایي بیا وروسته ووایي مخکې الله چې مفتي صاحب زموږ یو ملګری دی پریشان دی په ګناه کبیره کې مبتلا دی څه وظیفه ورته خورشید حسرت صاحب چې هر یو سړی په کومه ګناه کې مبتلا وي هغه کې اول کې ما ویلې چې هره ګناه یا غلط عادت کې ته مبتلا یې ووایه چې الله پاک مې دې نه منې کړي نو داسې ووایه چې سورة الاخلاص یعنی قل هو الله د سهار لمونځ نه پس لمونځ ورته ضروري ده درې پیرې او ماښام لمونځ نه پس لس پیرې سهار لمونځ نه پس او لس پیرې د ماښام لمونځ نه پس یې وایه چې سهار د لمانځه نه پس ته لس پیرې سوره اخلاص قل هو الله وویله نو ټوله ورځ به د الله پاک د ګناهونو نو غلط عادتونو نه منې ساتي که ماښام لمونځ نه پس ته وویله نو ټوله ورځ به د الله پاک د ګناهونو نه منې ساتي نو سورة الاخلاص وظیفه دې کوي او اسمت الله وایي چې مفتي صاحب که په ورځ کې یو لمونځ قضا شي او په نورو لمونځونو وشي د دې شریعت چې یو لمونځ درنه قضا شي نو حکم یې دا دی چې کله بل لمونځ کوې هغې نه مخکې قضا لمونځ راګرځوه طریقه یې دا دی رشید خان وایي ها رشید خان صاحب ته مونږ جواب ورکړو ښه وایي جزاک الله مفتي صاحب محترم دا زموږ معاشره کې خلک یو بل ته کنځلې کوي که نه جي نو خلک د یو بل خولې ته کنځلې کوي جي د دې څه حکم دی دا ډېر اهم سوال ته وکړه هم مسئلې ته پوس ته وکړه چې کنځلې کول خو مسلمان ته فسق دی سباب المسلم فسق دا حدیث دی هر چاته معلومه ده چې کنځلې مه کوئ مسلمان کار نه دی نبي علیه السلام فرمایي چې څوک کنځلې کوي دا د منافقات د نفاق علامات دي سخته ګناه دی خو خولې ته کنځلې کول خولې ته
دا فسق صرف نه دا کفر دی. دا حمیدی لیکلی فتاوا حمیدی کې دا راوړو. خصوصا لکه سړک مطلق زیاړې کنځلې کوي چاته نو دا خو ګناه ده، خو د خولې ته کنځلې کول دا کفر دی. په دې مسله باندې ځان پوه کړي. زنانه زیات تر کوي چې خولې کې د متیازې وکړي یا چاته ووایي چې د خوله به دې وتې کړم، د خوله دې داسې شه او داسې شه. د خولې ته کنځلې کول کفر دی. ولې؟ د دې وجه بیانوي. قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع العلماء. یعنی په دې اجماع ده چې څوک د مسلمان خولې ته کنځلې کوي، لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا رضاء بكفر النفس كفر بالاتفاق. بالاتفاق په اجماع سره سړی په دې باندې کفر ته ځي. هغه کس چې خولې ته کنځلې کوي، ځکه د خوله دې باندې قرآن وایي، تلاوت پې کوي، کلمه پې وایي، نو دې نه ځان وساتئ او دا مسله بل زناناو ته ورسوئ، هغه کسانو ته ورسوئ چې کنځلې کوي او خاص کر کې خولې ته کنځلې کوي. کنځلو نه ځان منې کې ګناه ده، خو د خولې ته د مسلمان خولې ته کنځلې کول دا کفر ده. دا مسله خلکو ته ورسوي، دې نه ځان بچ کیږي. او خلکو عادت جوړ شوي بالخصوص خولې ته کنځلې کوي، بدرد وایي، نو دا سوچ نه کوي دا کفر دی. په دې باندې اجماع د علماء کې الفتاوی حمیدیه کې ده ابن عابدین لیکلې نقل کړې ده، اجماع هم نقل کړې ده. ځکه چې په خوله باندې خلک ذکر او اذکار کوي، الله نوم یادوي، تلاوت پې کوي، کلمه پې وایي، نو دې ته کنځلې کول خولې ته کفر دی. دې نه ځان وساتي. او شیطان و مجبوره کوي چې خولې ته کنځل ورته وکړي. هغه شیطان مقصد دی چې سړی کفر ته لاړ شي. دا ورزګو وشتان کشل جایز دي که نه؟ دا ترخګونو وشتل دا جایز دي؟ دا بهتر دی چې د دې وله ویښته د ترخګونو وله او لاندې داړه ویښته ښکل یې ثواب ډېر دی چې وایې باسي. ثواب دی پکې. سوال شته تا سره؟ دا سره شته؟ یو مولوي صاحب خو به راتلو نه وي، زه بیمار یم، ما یو ځلې ولیدو په روډ باندې روان و. دعا وکړو امین الحمدلله رب العالمین. یا الله زمونږ صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ ته قرآن او حدیث پوهه نصیب، فقاهت او بصیرت مونږ ته نصیب کړي. زمونږ ملګري چې کوم بهر ملکونو کې زمونږ آواز اوري، خپل وطن ته اساني مغانم راوړي. یا الله زړه مقصدونه یا الله پوره کړي. څه مقصد ته تللي وي چې الله مونږ حلال رزق راوړو، خپل وطن ته حلال رزق یې نصیبا کړي، روزګار یې نصیب کړي. چا روزګار شته روزګار کې برکت وشي، بې روزګاره چې کم ځای کې دي هغو ته یا الله روزګار نصیب کړي. څوک څه محنت ته پر شروع دي، ټری ورکوي، کوششونه کوي، الله یا الله ته هغو کامیابي نصیب کړي. څومره بیماران دي شفا کامله عاجله نصیب کړي. چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه ورته نصیب کړي. زړه کې چې کم وده راغلي هغه ورته نصیب، او چا بچیان نشته هغو ته نرینه اولاد نصیب کړي. سب بیماران دي شفا کامله عاجله نصیب. اسلام دپاره په کومه شعبه کې چې مسلمانان کار کوي الله ترقي و نصیب یې. زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ و دایم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.